بلال رضی الله عنه بلال ابن ابي الرباح چې یو غلام د امیه غلام امیه ابن خلف. بلال رضی الله عنه چې کله په محمد رسول الله باندې ایمان راوړو نو دی ابو جهل د دې ملګرو به دومره سخت والو چې په دې غاړه کې به ورته وپړې واچو د کجورو د پاڼو ماشومان له په لاس باندې ورګي چې به کوڅو کې د زغله ودالي ونی نه در محمد ته به دری کوي په دې شګو باندې به سم لو سره دینه دغه بلال هغه انسان د اهل علم دا فرمایي چې د نکونو مې نه دی معلوم. ابي رباح فلار د خپل نوم بلال د حبشو راغلی دی، لیکن چې کله توحید خپل کې سنت د نبی خپل کې الله دومره اوچت کې رسول الله فرمایي وې جنت لتلم زمانه مخ کې د شارب خو کشار ما واردو ما جبريل نه پوښتنه وکړه دا سود دی دا بلال دی د محمد رسول الله مؤذن د جنت سیر ورته په دنیا کې راغله. اوچت صحابي قیمتي د دین د وجه کله به دی ابو جهل د دې امیه د په ورځ باندې وګیا پاتې کی ډوډۍ به بند کړه او کله به سخت ګرمه شګه باندې سملو د پاسه به یولي تیګه ور باندې کې خو د زنجیرانو به تړلې یا به د قشان د مکه مشرکان ور باندې نه سو د بلانه دقه आवाज کوي احد الله اکیو دی الله اکیو دی د مکه ګرمي هغه شانه معلومیږي چې کوم حاجین دي هغه ګرمي باغې ځبانې دي صحابه سملاسله او بیس منغو ساسو د قرباني اسلام لا چې د من کومه قرباني کړي معمولونه بيجي لاړ شي مونږ ټینګي ګره معمولونه مشکل په مونږ باندې راشه ځان د څه کړي چې مونږ د جنت ته کدان نور دې شي لمنګ ټینګي ګو بیان د دې وجنه د تکالیف په دې مناسبت باندې د سلف صالحین بیانې او د صحابه ورکړي دي چې دین د اسلام د قرباني دین دی دا ګور د ویني استلو دین دی پرې کې به سملول راځي. کله چې سړی ماشوم سنتي نو د ماشوم له په دماغ کې دا خبره ورځي چې ایز ما بچیا په دا کومه لار باندې چې تل روانيږي او زه پر روانم دا ګور د ویني توي دور دین دی به دې کې به ویني توي دا سم معمولی خبره خو نه ده. بلال څه ویلې چې تا احد ولي ویلې وېزه په دې چې مشرکان په توحید باندې ځخه پکېږي نو ما څه کدا ویلې د اسلام د ایمان بشاشت بالکل د جړې کې وردان نشو. امام بخاری فرمایي به احد مې ځکه ویلې ابو بکر رضی الله عنه په دې لار باندې ته دوه امیه ویلې ویل کدا کار مکه ظلم دی ته تاسو ظلم شروع کړی دی وې که دومره دې په خوږی خو ویل کنه ورازه بدلې کو د ابو بکر رضی الله عنه یو تور غلام کافر هغه امیه لور کې او دقته ابو بکر رضی الله عنه واقص ایسه د الله رضا لپاره آزاد کی بلال رضی الله عنه آزاد کی. عمر ابن الخطاب هغه بسویلې و ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا و ابو بکر زمون سید دی او زمون قومندان او زمون سید له آزاد کړی دی عمر رضی الله عنه عمر. لیکن چې بلال رضی الله عنه به کله ولید نو خلکو له بیره چې دغه زمون سید دی لازم مشر دی یو مشر زمونږ ابو بکر دی او دویم مشر زمونږ بلال دی دغه مشر راجوک شلو دا مشر موږ له آزاد کې دي دواړو صحابه کرامو له خلکو سیدین ویلي مشران خلک دین د اسلام کې به د غلامتون نسبت کړ شي به ورته عمر سید وای عمر ورته امیر وای سره دین چې عمر ابن الخطاب عمر دی اوچت انسان دی.